بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما وجب في الصلاة وهي 7. الأول قراءة الفاتحة، والثاني القاعدة الأولى، والثالث قراءة التشهد في القاعدة الأخيرة. باب دې په بیان د واجباتو د مانځ کې. واجبات په مانځ کې اوودي. په مانځ کې مونږه سورلس فرایض بیان ک، اتم د مانځ نه بهر بیان ک، شپږم په مانځ کې دننه بیان ک. په مانځ کې واجبات اوودي، دا ټول دننه دي، د مانځ نه بهر واجب نشته. اول نمبر واجب په مانځ کې الحمد شریف لوستل دي. الحمد شریف تر ولد ضالین امینه پورې دا لوستل واجب دي. ولد ضالین پورې الحمد واجب ده، ځکه حدیث مبارک کې وی لا صلاة الا بفاتحه الكتاب. کوم انسان چې ځان له منځ کینو د منځ ترغې نه کیږي چې درسو پورې د په مانځ کې الحمد نه ویلي، او کجمه سره منځ کوي نو د مقتدی د پاره بس د امام د قرات کافی دی. غرض دا دی چې اول نمبر واجب په مانځ کې الحمد ده، او قرات کول یعنی الحمد سره بیا سورۃ لوستل نو بیا ورسته فرض مخکې فرضو کې تیر شو. دویم نمبر واجب په مانځ کې اوله قاعده ده. یو مونږ دې چې هغه کې مونږ دوزل کینو، لکه د ماسپخین مونږ کې دوه قاعده راځي، په دویم رکعت کینو او په څلورم باندې بیا کینو، یا د ماخام مونږ کې په دویمم کینو او په دریم باندې کینو. نو دا لومبي ځل باندې ناست ته اوله قاعده وي، هغه مونږ چې درې رکعاتیز وي یا څلور رکعاتیز وي او په دې کې مونږ په لومبي ځل باندې کینو، نو دې ته ویل شي اوله قاعده. دا اوله قاعده یعنی دا اول ځل کې ناستل دا واجب دي. په درې رکعاتیز یا څلور رکعاتیز مونږ کې اول کې ناستل دا په دویم رکعت چې مونږ کینو نو دا واجب دي. دریم نمبر واجب مونږ ویلو چې اخره قاعده فرض ده. اخره قاعده فرض ده یعنی مطلب اوس ګوره د ماسپخین مانځ کې مونږ په څلورم رکعت کینو یا د ماخام مانځ کې په دریم باندې کینو، دا اخیری رکعت باندې کې ناستل د اخره قاعده ویل شي. دا خو فرض وا، خو په دې اخره قاعده کې د التحیات لله والصلوات والطیبات چې دا مونږ لولو تر عبده ورسوله پورې دا واجب دي. په اخره قاعده کې التحیات لله لستل واجب شو. څلورم نمبر واجب کوم منځ چې په جهر دی نو هغه کې به امام په جهر سبق کوي، دا واجب دي. لکه اوس ګوره د سحر منځ کې امام په زور سبق کوي، د ماخام منځ کې په زور وي، د مسخوتن منځ کې په زور وي، د اختر په مانځ کې په زور وي، د جمعې منځ کې امام په زور قرات وي، ټول خلک یوري. دا واجب دي، دا په زور یعنی په جهر سره قرات کول په دغه منځونو کې دا بیا واجب دي. ګوري ورته اوس باب ما باب دې په بیان د هغه سکی وجبا فی الصلاه چې واجب دي په مانځ کې، یعنی باب دې په بیان د واجبات او د مانځ کې. وهي 7 واجبات د مانځ ودي. الاول اول واجب د مانځ قراءه الفاتحه لستل الحمد دي. په مانځ کې الحمد شریف لستل دا واجب دي. والثاني دویم نمبر واجب په مانځ کې القاعده الاولى اوله قاعده دا اوله قاعده کول دا واجب دي. والثالث دریم نمبر واجب په مانځ کې اوله قاعده دي ته وجه موږ دا په دویم رکعت باندې کینو، نو دا په دویم رکعت باندې کې ناستل دا اوله قاعده ده، یعنی اول ځل کې ناستل دي
نو دا پس 3 رکعاتیز یا 4 رکعاتیز منځ کې دا مونږ اول ځل کینو نو دا ګوره واجب دي ښا. والثالث دریم نمبر واجب قراءة التشهد لستل التحیات لله دی فی القاعده الاخیره په اخرنه قاعده کې دا په مانځ کې چې موږ په اخیری رکعت باندې کینو او دې کې دا کومه التحیات لله لولو نو ګوره په دې اخیری رکعت ناس ته فرض وا او په دې کې دا التحیات لله تر عبده ورسوله پوری لستل دا واجب دی واجب. والرابع صلورم نمبر واجب په مانځ کې جهر الامام په جهر لستل د امام بالقراءه قرات لرا کله چې د سورت او الحمد وینو دا به په زور باندې وي دي تقرات ویل شي فيما په هغه مانځ کې یجهر به چې کوم کې په جهر منځ دي کوم کې چې منځ په جهر راغلي دي لکه د سحر او د ماخام او مسختن منځ یا تراوی یا په وتر واجب پر روزه کې کول شو یا د اختر منسو یا د جمعې منسو نو دا منځونه بیا په جهر باندې دي نو بده کې په جهر قرات کول دا واجب دي بس ته دي ذکر. باب ما باب دې په بیان د هغه سکی وجبا فی الصلات چې واجب دي په مانځ کې یعنی د مانځ د واجباتو بیان وهي 7 په مانځ کې او واجبات دي. الاول اول واجب قراءة الفاتحه لستل الحمد شریف دا اول واجب دي. والثاني دویم واجب القاعده الاولى اول قاعده دا دویم شو. والثالث دریم واجب قراءة التشهد لستل التحیات لله فی القاعده الاخیره فاخر قاعده کی التحیات لله لستل دا واجب. والرابع صلورم واجب جهر الامام فجهر لستل د امام بالقراءه قرات فيما باغ منس کی یو جهرو به کم کی چې په جهر دي په جهر مانځ کې قرات په جهر لستل دا واجب دي بس ته دي بیا ورته ګوره احسان درته. باب ما وجب فی الصلاه باب دې په بیان د واجبات او د مانځ کې وهي 7 واجبات د مانځ او دي. الاول اول نمبر قراءه الفاتحه لستل الحمد شریف دا واجب دي. والثاني دویم نمبر القاعده الاولى اول قاعده دا واجب ده. والثالث دریم نمبر واجب قراءه التشهد لستل التحیات لله فی القاعده الاخیره فاخره قاعده کې فاخره قاعده کې التحیات لستل دا واجب دي. والرابع صلورم واجب جهر الامام فجهر لستل امام دی بالقراءه قرات فيما فهغ منز کی یجهر به چې کوم کې په جهر قرات دي نو دا لستل واجب بس دي.